مسلمانانو د پاره رمضان د تباہی میاشته دا د دوی د کفر میاشته نو نن سبا چې مسلمان دی ته د رحمتونو او برکتونو میاشت وي دا کمقل دی دا ناپوهه دی دا جاهل دی دا د الله تعالی د غولولو کوشش کوي د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه کتا کی جرأت غیرت روزه راغله کنه بسم الله وکم سره کین مړه خره فهم طبيب په ماحول کې راشي وصل خدای جرأت وکا یو وصل زمونږ زی ترازی یقین په خدای وکا مونږ به استقبال لوکو مونږ برته کریم د لاري درکو که څه دیړي غواړم د غورزي بدرته درکو خو صرف مسلمانان د شر نه محفوظ مونږ سره تکینه ته یو غنټه کینه قسم د استا انجام دی ټوله دنیا ته درخایم الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو 11 مارچ 2024 ته د رمضان مبارک د میاش اعلان هم وشو سبا ته پاکستان کې روزه ده د کوم مشهور منکر حدیث چې د منیر شاکر پنوم باندې چې هغه خوځ د انکاری حدیث لاین معبور کړی د مخ کې د الہات په دروازه ولاړل چې هغه غنو متواترات او انکار کوي انتهائی ګستاخه مرتد د دایر اسلام نه خارج کافر انسان دی تیر کال د تراویح په حواله سره کلیپ کړو مارغي جواب کړو به د لا جواب شوه او خاموش شوه او ما ورته ویلو ما سره مخامخ کینا او مخامخ خو نه صرف بکواسات کوي دا ځل بیا بکواس کړی نیوز والا ته انټرویو کړی دی الله دې دغه نیوز والا په تبه مړ کړي او الله دې د سپي په مرګ مړ کړي الله دې په خاندانونو وشرموي دغه سپي ځکه د خپل $100 دپاره دا خبیث بچی د مسلمانانو د ایمان عقیدې عبادت خرابولو دپاره د $100 ګټلو دپاره د مسلمانو دین ایمان عقیده او نظریه په دغه روزه کې ګړوي الله دې ذلیل او تباه او رسوا کړي تا ته څه ضرورت دی ته په دې ورځ کې ورځي هغه نه دا خبیث انداز سره انټرویو کې یعنی دې مطلب دا دی خبیث بچو د پنځ باندې د الله دین هیڅ حیثیت نه لري د $100 دپاره خپل مور پلار هم خرڅي دغه سودام کې $100 دپاره الله دې د سپي په مرګ د خبيث مړ کی دویم د په خپل کلیپ کې تر ډېر بکواسات کړي یقین نو کې په دین پسې هغه ټوغ استهزاء کړي دا خو زه دلته یو خبر راخلم د تراویح او د روزي په حواله سره دغه نمخ کې یو خبري وضاحت وکم دی بار دا خبره کوي بار یره فلسطین ته تاسو په خور مورل تدار غستی او تاسو فلسطین ته ولنځي په دعا مس نه کیږي او په څورته وي په منځونو سم نه کیږي د منځو دعا نه خو د خبيث منکر دی ابل ورځ جماعه کلیپ اوریدو د خبرې کولې زما خیال دا و چې کدا چرته فلسطین د اولنۍ مورچې نه د خبرې کوي مونږ ته پیغور راکړي خو چې بیا موږ د خپل کور کې خبيث نه سو د منځم نه کوي یو شیم نه کوي مونږ خو کفر دغه سي تقسیم کړل چلته نشو رسیدي مونږ سره یو لار د چې وسره وزو دی غمرانانو ته غیرت ورکو احتجاج جو کوم आवाज ولګوي ځکه تاسو आवाज رسیدي شیلته مونږه به بس یو نشو رسیدل ته مونږ کو دعا کو دا خو کول شو دا خبيث خپل دام نه کینو د اسرایل ملګری شو کنه شو نه رسیدي شي نه دا کارونه کوي او دا چې خبره په نن کلیپ کې دا وای که څوک ستا کور قبضه کې ستا بچي وژني نو ته به دعا کوي کې رز به کې نو چې وس مې رسیږي دز وکوما که وس مې نه رسیدو نو دعا خو کولای شم کنه چې بچی باندې مې ظلم وکي اوس مې رسیږي سړی وجنم الله نه دوه یا ما سره ظلم وشو مظلوم امداد مې وکړ رسول الله سم طریقه هم داوا میدان جنگ تم تلو دعایم کوله او قران اصولم دادي ها چې وس مې نه رسیږي نو بیا کا سړی نشم وجله په دعا خو بکوم کرنو هغه زمونږ رونه خويندې دي وسم نه رسیږي په دعا خبر هل دغه جدا موضوع ده خو زه راځم د چې مې خبرې کړې دي اگر روزي په ور سره غم پر एकदम صرف دغه روايه ما دی وای په خپل کلیپ کې وای د روزي هیڅ فضیلت نشته روزه او عام ورځ رمضان مبارک او عام ورځ د بالکل برابر دي وای د فضیلت خو به پته خپل به پیدا کې کنه امرونه بکې نو ګوره د غنو حدیثونو د خبيث دلته انکار کوي زه دغه موضوع من نه نور ترزم دومره درته وایم چې د په باره کې صحیح حدیث دی چې په دې میاش کې الله یو پرس پاو یو قبل یو نبل په پرزو قبل د دې باره کې صریح حدیث ته الصوم جنہ دا ډال د مؤمن د پاره شیطانان پکې تړل کېږي صحیح حدیث دی د روز الصوم لی وان اجو رسول الله تعالی فرمای روزه زما د پاره دی بدل بزور کوم هغه ګڼ حدیثونه د خبيث منکر دی برحال جرازم مخکې د سوالات اول سوال دی کوي وې د تراویح په اسلام کې سره نه ثبوت نشته بیا وای دا تراویح یو نفل منځ دی د فرض واجب نه دی یو طرف ته ثبوت نشته سره بل طرف ته نفل منځ دی
بیا وای دا رسول الله سم کړي د شپې په اخیره حصہ کې کړي په اوله کې نه دی کړي نو ته خو دې خبرو ته وګوره خبيثه مرتد د ملعون شکر ته دی وګوره د څومره تضادات لري ته خبره کې خو ناس هم درته کدو بچي او چرنه ته پوس کړو دا ته غول خوري برحال د راځي مخ کې زلول مخ کې کلیپ کې ما ویلو چې تراویح د سنت مؤکد دي د مسلمانانو په اجماع سره په غنو روایتو دلیلو سره ثابت دي زمخ کې زم خو صرف د یوسو حواله تاسو په وړاندې پیش کوم د زر کتابونو په حواله سره امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي المبسوط د سرخسی جلدو صفحه نمبر 145 کې ان التراویح سنت لا يجوز ترکو تراویح سنت دي د پر خودل د جایز نه دي دویم نمبر د زما سره حواله د رد المختار جل 1511 د پوره دنیا مسلمانان په دې اعتماد کې په هر دارالافتا کې پروت دی دلی کې التراویح سنت مؤکده تراویح سنت مؤکد دي لمواظبه النبي صلی الله علیه وسلم د وجه د مواظبت نبی صلی الله علیه وسلم په همیشواله کړی دی والخلفاء الراشدین خلفای اجماع په اجماع د مسلمانانو سره نبی صلی الله علیه وسلم په مواظبت کړی خلفای راشدین په کړی دی دغه رنګي دریم نمبر د زما سره الدر المختار دے جل 1 صفحہ نمبر 659 فرمائی التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا در خزو سره دواړو د پر سنت مؤکد دي په اجماع د امت سره دغه رنګي د زما سره بل حواله د جامع الرموز د لیکي تراویح په اجماع د صحابه او اجماع د ائمه اهل سنت سره د سنت مؤکد دي ومنکرها مبتدع ضال مردود الشاتی د دې منکر د گمراه دی بدعتي دی د گواهی بنه قبل ولکی دغه رنګ شر الوقایا چې دا زمونږ د فقه غټ کتاب د جلیک 176 کې غل کی تراویح خلفای راشدین د مواظبت د وجنه سنت دي دغه رنګ د زما سره بل حواله د طحاوی د حدیث لوی کتاب د جلیک 270 کې لکی تراویح جماعت د صحابه کرامو سنت ته ردی منکر بدعتي او گمراه دی دغه رنګ مکتوبات د مجدد الفسانی دفتر اول مکتوب نمبر 45 کې لګي تراویح کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے دغه رنگی نمبر 10 تراویح سنت مؤکدہ ہے بلا عذر ان کو ترک کرنے والا عاصی و گناہگار ہے خلفائے راشدین و جمیع صحابہ و سلف صالحین سے ان کی مواظبت سے تراویح سنت مؤکدہ دی بغیر عذر ندید پر خودن کی عاصی و گناہگار دے د خلفائے راشدین د ټولو صحابه و سلف صالحین د مواظبت نه دا ثابت دغه رنگی په دې باب کې احادیث هم راغل دي نسائی شریف جل 1 صفحه 308 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامه نسائی شریف د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 308 صریح روایت ته د رمضان روزي الله فرض کړی دی او د ماستاسو لپاره سنت ګرځولې د زما سره یو بل کتابم پلاس کې را سره دی سنن نسائی رقم الحدیث د 2210 کتاب الصيام دل کې ان الله تبارک وتعالى نبی سمونه الله تعالی فرض صيام رمضان علیکم د رمضان روزي پتا سو فرض کړو وسننت لكم قیامه او ما تاسو لپاره د قیام سنت ګرځولې دا سی په بل روایت کې راځي الله تاسو لپاره سنت ګرځولې وګڼه حدیث دی په غبار الزاغی ته نور زم صرف دې ته دغه روایت ما چې الحمدلله د نبی له صلوات و سلام کړي دي خلفای راشدین کړي دي صحابه کرامو کړي دي تابعین کړي دي سورل سو کال د مسلمانانو تعامل په دې باندې را روان دي نن یو خبيث پاسي کې دا غسر علم نه دین انکار کوي نو دا پتا باندې هغه مردود دي دویم سلورم نمبر کې دی د سنت او اهمیت نه انکار کوي دی وی تراویح کچا وکړي نو ثواب دی او نه هیڅ ګناه پکې نشته الان کې دی باب کې مخکې ما حدیثو رمضان مبارک کې یو نفل الله په فرض باندې قبلې نو په رمضان مبارک کې چې تراویح پرې دی ګوي چې فرض ته پرې دی الله بدر سره دی حساب کوي دویم نمبر د سنتونو دغه انکار کوي چې اهمیت هم د سره نه ور کوي الان کې قران نسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که تاسو واقعي د الله سره محبت ساتي پیغمبر ورته زما اتباع کوي زما اتباع نشته د الله محبت نشته دویم ځای راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین چا چې د الله او د رسول اطاعت وکړو نو دا کسان دار منعم علیهن دي سلورم ځای الله فرمایي دریم ځای یا ایها الذین آمنوا واطیعوا الله اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د رسول الله اطاعت وکړئ ولا تبطلوا اعمالکم خپل عملونه مو بربادوي خدا خو په امنو کې داخل نه ځان نه غني کنه په امنو کې داخل نه دي مسلمانانو کې دا خبيث داخل نه دي دا په دې سکه دا خو بس کې چا وکړي بس دا په دې طریقې سره دا خبيث کوي او بل ځای راځي و ان تطيعوا تهتدوا که تاسو د نبی له سلام اطاعت وکړو دا سنت باندې ژوند او ژوندۍ درغله هدایت به بیا موزي خو د منحوس شکل هم د سنتونو خلاف دی او نور خلک هم دا غي نه اړي او دغه سي
بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى الله پیغمبر ټول خلک جنت داخلي دوه مستحق دي لیکن چا چې انکار وکړو قیل من ابى الله پیغمبر چا انکار وکړو وی فرون قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى چا زما اطاعت کو داخل جنت ته داخلي چا زما نافرمانی وکړو نو دی انکار وکړو دا منیر شاکر او څوک چې د منی دا پدې کې ورپسېری وم نمبر نبی علیہ السلام پر مشکات کې دا حدیث د مشهور د لو ترکتم سنت نبیکم لزلتم که تاسو د خپل پیغمبر سنت پرې خودلا تاسو به گمراه شئ او په دې وخت دا روان د خلکو ته داغي دعوت ورکړي دې ځکه مخکې ما تاسو ته حواله جات پیش لله دې کې در صرف یو حواله بل پیش کوم صحیح ابن حبان دی رقم الحدیث 3438 د کتاب الصوم دې کې حدیث دے جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم ته وسړی راغی فقال یا رسول الله ول اے الله رسول الله ارایت خبر راکا ان شهدت الله اله الا الله کزک سره گواہی ورکم د لا اله الا الله وانك رسول الله تعالی الله رسولي وصليت الصلاه الخمسه او پنځه منځونه وکم او اديت الزکات او زکات او صمت رمضان او روزه د رمضان مبارک او قمت او قیام وکم د رمضان مبارک نه تر فمن انا زبر چانه يم قال من الصديقين والشهداء صدیقینو د شهداو نه وي نو ګوره په دې کې د منځ او د زکات او د هر څه سره د رمضان مبارک د روزو ذکر مستقل کړی دی نو بهرحال د چراغی نه انکار کوي در د هغه غلط بیانی ده او جهالت دی چې نور خلک ګمراه کوي پنځم نمبر کې دی وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تراویح صرف 3 شپې کړي دی به نه دی کړي مواظبت پې نشته نو مخکې خو ویل درمه سم د سره کړي نه دلته 3 شپې کړي دي سو دی د سره ثبوت نشته دلته 3 شپې کړي دي مخکې ځکه تاسو ټول کاله کړی دي دی وخت وي درې شپې کړی دي البته سره کړی نه دي نو خبرو کې دومره تضادات رښتیا خبره دروغ را حافظ نه باشد برحال دا خبر هم د غلط د رسول سم درې شپې با جماعت کړی وي سلورم شپه به راونه وتل وی ولی ویل چې الله فرض نه کی پتا سو د فرضیت لفظ الته موجود دی باقی دا صحابه کرام کولی رسول الله سلام کولی خو انفرادن بعضی صحابه په جماعت سره 15 شپږ کسان بوله لغوي بکولي زه تاسو دغه روایت پیش کوم مسند احمد د زما پلاس کې رقم الحدیث دی چې 26307 دغه نور کتابونو د حدیث نقل کړي او زره مسلم احمد په حواله سره نقل کړي وي کان الناس یصلون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلق نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې به منځ کو فی رمضان باللیل اوزان یکون مع الرجل شیء من القران ډلی یکون مع الرجل شیء من یعنی 15 شپږ باته کسان بولاړو یو سړی بر بل پسې مونږ کو بل په یکون مان چا سره به فیکون معه النفر الخمسه او السته چا سره 15 ور سره چا بل او اقل من ذلك یا بر دینه کم او اکثر یا بزوات زیاتو فیصلون بالصلاه یغیب سی به جمع قال قال فامرني رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته یشبه حکم کو من ذلك ان انسب له حسيرا على باب حجرتي چې التماد پر یو چټایو غړو چې خلک زیات برازي فخرج الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چټای ترغه بعد ان صلى العشاء کله چې نبی اسلام واستن منځو کو نو فورن په دې بسره قالت فجتمع الیه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خلک چټای تر رااله ودرې په نبی له سره پس منځو وکړو نو ګوره دلو کول خلکو کول صحابه کرام کو نبی سم پیس نه کیرونه کو بلکې بل شپه خپل راوته لو کوم کول چټایو غړوا ما سوتن مونږ پسې متصل لو کو د خبيسي و تراس په کلیپ کې دام دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په ولې سې کې دانه دي کړنو درد صحیح حدیث د بخاری نم خیم د نورو کتابونو نه خیم مسلمت په ولې سره پیش کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې اوله حصہ کې کړی دا بقایده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دویم نمبر صحابه کرامو کولی رضی الله عنهم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرې درود به ټول راجمع کړل خو بیا وګد حدیث دی دویم شپه دریم شپه څلورم شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغرانغه نو صحابو ته سحر او فرمایل ول زکه ایثار شم لکنی تخوفت ان يفترض علیکم د دې یری نظر نغلم چې الله به پتا سو پرس کی نو ګوره یو د نبی سم په زمانه کې انفرادن کې دی چا به جمی سرم سوسو کسانو کوي نبی علیہ السلام په دې خاموشي اختیار کړ او دام یو قسم د حدیث ته ځکه تقریر د علیه الصلاۃ والسلام په ثابت شو دویم نبی سم د شپې په اوله حصہ کې کړی دی دریم نمبر فرض نورست متصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کړي څنګه چې ما مخکې ویله او بهرحال او دغه رنګ په نور روایتو کې بیا تصریحات موجود دي مثلا د بخاری شریف روایت ته د خلک رال نبی اسم یوش په دوش په مخه مستن مز بس بیا پس لورم شپرانه غوي فرن ولکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر على ذلك
ول زه وې څلورم شپه ذکر رانغلم زه وې د مسنه چې پتا سو باندې الله پرز کې او به پتا سو عاجز شي. رقم الحدیث دی 2012 نمبر کتاب صلات التراویح باب فضل من قام رمضان. دغه رنګي او دا عجیب خبره په دې حدیث کې هم وګورئ عمر رضی الله نبی له سره په مزاج پوه او تاسو هم زکه وکړو بلکې په روایت کې د سبحان ما اصبح قال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحه يا رسول خلکو بیګه تاسو انتظار کوو بسلونو شپه ورته تاسو رانه لای نبی سم ورته خشیت ان تكتب علی زیردم چې پتا سو پرز نشي. مستر احمد والا روایت دی رقم الحدیث 25954. نو غره د مزاج پوه د رسول الله سم چې دا دنیا نه لاړو نبی رسول تشریف ویوړو نو وحی راتل خو بند شو پرزیت یې ختم شو لاغي شروع کړه خلک راځم کله باغسی. دغه رنګي تصریح په نور روایت کې موجود ده اسیام للفریابی د دې د رقم الحدیث ته 172 صفحه نمبر 128 ده. ده فرمایي كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقا في رمضان في المسجد خلکو به جدا جدا دا کولی یوازې به کولی الها نو سوق بل تول فكان الناس يميلون على احسنهم صوتا دو درې کې سبل تول سوبل چې आवाज بخښتو باغ پس ورل فقال عمر ويل الا اراهم قد اتخذوا القران يرد اغانيه د خلکو د قران نه غانې جوړ کړل په خستا ورز ولا بس منډوي اما والله به فرمایل کچرته زما وسو په دې کې تغییر بدلی راولم دریش په پس بیا د حکم کو به نکاب ته فصلى بهم اغور لو به جمع کول ټوله په بزرا جمع کړه ثم قام في مخرج په خبرهم شاته صفونه کې ولاړو او وې فرمایل چې څه بهترین کار وشو ده. نو بهرحال دا خبره چې رسول الله سلام دریش به کړي اندام د غلط بیانی ده دریش په با جماعت کړي وي نور د دین علاوه هغه کړي وي او خلفای راشدین او عمر فاروق رضی الله بیا امت راجم کو پدې کې په یو جماعت کې په یو جمع سره یو قاری بس به ټولو قول کول او هغه ته به عثمان زو تایید حاصلو بلکې علي رضی الله چراغ دعای ورته وکړل جمعتونو کې رونق پیدا لري د وجه سورل سوکل د مسلمانانو تعامل په بیا رسیدل دي نن دغه سي منکرین حدیث پاسيږي او دغه انکار کوي. شپږم نمبر کې دی به وایي وې ک نبی علیہ السلام اترکات کړه نو به عمر ولې شل کولی نو دا سوال خو مونږ هم کو کنه دا خو زمونږ دلیل دی ک نبی علیہ السلام دا نه وی کړي نو به عمر ولې کولی ک نبی علیہ السلام ات کړي به عمر شل ولې شروع کولی. آیا په دغه دور کې ډېر شه صحابه نو موجود کم یو صحابي پاسې دل چې عمر د الله پیغمبر نه دی کړي ته ولې کې عمر ته کړي ته ولې نبی اسلام ته کړي ته ولې شل کې دا خو زمونږ سوال لیکن دا زمونږ دلیل لستا خلاف او خبيثه په دې باندې پويږي نه. عمر رضی الله عنه مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کولای او نه صحابه کرام دغه مخالفت برداشت کولای شي. او دویم نمبر کبل فرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نوې شبه عمر کولی بیا نس موجود د ترمذی جلد 2 صفحه نمبر 553 عمر فاروق خلیفہ راشد دی رغنه پس عثمان غنی خلیفہ راشد دی دغه نه پس علی خلیفہ راشد دی ټول په 20 باندې عمل کړی دي صحابه کرام متابعین پوره امت دا ګوره حدیث زما سره ترمذی شریف صفحه نمبر 553 د جلد 2 دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وګړه حدیث ته اخره کې به فرمای فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سو باندې زما سنت او زما د خلفای راشدین سنت لازم دی په دې تمس عزو علیها بالنوز تمسکو بیا بل حدیث کې راځي او عزو علیها په دې باندې کله کې منګولي ولګوي په داړو کې ونی سي په دې سره بتاسو اگر گمراهی نه بچ شي. وم نمبر کې دی به وي وی لفظ د تراویح وي هغه په حدیثو کې نه ملاویږي نو ما مخکې کال چې د په جواب کې کوم کلیپ پیش کړی دی ما د اتو احادیثونه لفظ د تراویح د تخوله د خوغه د هړه حذف لکه هغه څنګه چې په حرام مالونو باندې تختره او هضم کوي ام اقصدا حذف کړي خبيثه کو جواب وکړه موږ درته ته حدیثو کې خوله دي څنګه انکار کوي په اجماع د امت سره موږ درته پیش کړی دی ولې انکار کوي دا غینه تیر کلیپ هغه زموږ ملګرو اوریدل دی به یو ځل واوري. دویم نمبر بیا 20 رکعات نو 20 رکعت د 103 احادیثونه زمونږ په تحقیق سره ثابت دي زمونږ کتابونه راوستي دي په تیر کلیپ کې راغلي موږ بازي پیش کړیم دي او بیا تیر کلیپ او دغه بیا 20 رکعت د اجماع د امت نم ثابت دي په تیرو کلیپونو موږ دغه حواله پیش کړی خو بهر حال یو څو حواله ز پیش کوم د زلبه المغنی جلدو 366 د کې لیکيو حدیث پیش کړي ان يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 ركعه و خلق چې قیام به کو په زمانه د عمر رضو کې 23 رکعات درې پکې وی تر او شل رکعات پکې تراویح وی وان علی انه امر رجلا يصلي بهم في رمضان 20
علي رضوم حکم کړو قاری ته 10 رکعات تراوی کو وهذا کل اجماع دقه بشان د اجماع دي او مخکې لیکي واجمع علیه په 20 رکعات باندې صحابه کرام اجماع او اتفاق کړي و دغه ننګ د مسر دویم کتاب د الاسکار د امام نووي رحم الله شافعي المسلک د سبق سویکن مې کې دی لیکي وې پوښ صلات تراوی سنتون باتفاق العلماء سنت دی په اتفاق د علماء سره د خبيث نه چې د عالم نه دی وهي 20 رکعاتا او دا 20 رکعات دي 20 رکعات په سنت باندې اجماع د علماء کرامو ده د زمسر علی زسکار جلد 3 صفحه نمبر 262 دی دلی کی ورویا 20 رکعاتا عن علي وشتير ابن شكر وابن ابي مليكه والحارث الحمداني وبالبختري وهو قول جمهور العلماء دا قول جمهور علماء د 20 رکعات تراوی ولی هغه بعض چې دی غوی د 3600 د زیاتو قائل دي دینه د کم قائل نه دی هغه وبه قال الكوفيون وشبه الاخري او بیا په دغه باندې مزید بیا تفصیلی دلایل هم پیش کړي دا زما سره یو بل کتاب دی العرف الشدید علامه کشمیری سے برمل جلد 1 صفحه نمبر 286 ترمذی باندې لګیدلی دا دغه دی کیم علامه کشمیری سے رحم الله فرمای لم يقل احد من الائمه الاربعه هیڅ قول نه کړ د ائمه 40 باقل من 20 رکعات فی التراویح په تراویح کې 10 رکعاتونو په کوم باندې هیڅ قول نه کړ سلور امامانو په دې اجماع ده و الیه جمهور الصحابه رضوان جمهور صحابه هم دغه مسله کو ابازي چې هغه مخ کې په کتابونو په حواله سره هغه موجود دي چې هغه مدینه منوره والا 36 رکعات به شروع کړو ځکه دی مکه مکرمه والا به هر تراویح نه پس هغه سلور رکعات یا 2 رکعات نوافل کول مدینه منوره والا نشو کول نو هغه به تراویح په منځ کې نوافل چا سلور کول چا 2 نو په حساب سره د اخیرنی تراویح نه بس به نه کول نو 36 جوړیږي یا زیات جوړیږي دا غینه یا نو په هغه حساب سره هغه جدا دي نو بل په 20 باندې اتفاق دی پر امت په دې کې اختلاف نشته بل په اخر کې د خبيث توایم کته کی جرأت غیرت روزه راغله کنه بسم الله وکم سره کین مړه خره فهم طبيب ماحول کې راشي وصل خدا جرأت وکا یو ځل مونږ درو غړ مدرسې ته خپ احترام بدر شو ته به جی وایو د دین اخو الفاظ بتاته نه وایو مفتی صاحب جی دین اوبر الفاظ ته مونږ ته کنزله مکمه ان شاء الله مونږ بداغي پد به نه غړو زمونږ زی ترازی یقین په خدای وکا مونږ به استقبال لوکو مونږ برته کرایم د لاري درکو که څه دیړي غواړم د غورزي بدرته درکو خو شرف مسلمانان د شر نه محفوظ مونږ سره ته کینه ته یو غنټه کینه قسم دې ستا انجام دې ټوله دنیا ته درخایم خو یو ځل جرأت وکړه تیر کلیپ کې ویل زما پلان کې سره مناظره کو پلان کې سره ز بیا درته کا کشران دې سره کې نه چلوغه کې نو شرط بدای لیکل به ورکه کمه در لپړ کړل په دلیل سره مې باطل ثابت کړي غلط ثابت کړي بیا په د میډیا باندې توبه بس آینده به میډیا مخې ته نه راځي د بکواسات بنکه تا بنی بیا چې خیره کشرانو نه پوی د دی ور سره مخامخ کز بسم الله وک خو شرط بداوی او د حکومت نه مطالبه کوم چې د خبيث د جبه خاموش کړي ور استاسو رکړي حکمرانانو با اختیار خلکو استاسو کلمې پوری د خبيث ورسره استاسو قران پوری ورسره استاسو د پیغمبر حدیثو پسې ورسېدو د متواتراتو پسې ورسره د معراج د انکار متواتراتو نه انکار کوي کم طرف ته ورس امت گمراه کوي د الله د پاره لکه د خپل اختیار د دین لپاره استعمال کوي خانه جنگي جوړي لانجه جوړي د سړی شر پسند دي سمره علاقو کې وکړه کوم علاقو کې د ور ونه لګول یو ځل بیا لګي الله د پاره مونږ سره یا کې نه وي بند کوي خلور لبند کوي بس الله به دومره اجر پدې در کې یقین وکړه ټول مسلمانانو ثواب به تاسو پسې الله تعالی به تاسو لم ثواب در کړي دی بهرحال الله دې موږ دغه فتنو نه بچ کی خصوصا دا چې لوی فتنه ده علماء تم سره بیدار شي د سړي رد وکي ما د ډېر اختصار سره کار وکړو ځکه چې مې کلیپ ډېر وګد نشي الله دې موږ او تاسو د هر قسم فتنو نه محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمدلله